نو دا ډیره محترمه او د تقدس والا میاشته او علامه عینی چې دا شارح دی د بخاری علامه بدرالدین عینی دی فرمای چې د محرم په میاشت کې لسم محرم ته الله جل شانه ډېر لوی فضیلت ورکړی دی لیکن د سونو کالو نه دا خیال را روان دی چې د محرم میاشتې ته او بیا 10 محرم ته فضیلت د حضرت حسین د شهادت د وجه نه حاصل دی دا غلطه ده او بیا علامه بدرالدین عینی را لگی او د 10 محرم خصوصیات د آدم علیه السلام نه شروع کړي نو پکار خدا وا چې 10 محرم ته فضیلت د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه پس ملو شوی وي نو 10 محرم ته خو فضیلت د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه مخکې د حضور د زمانه نه مخکې د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام د زمانه نه مخکې د ابراهیم علیه السلام د زمانه نه مخکې د نوح علیه السلام د زمانه نه مخکې د آدم علیه السلام د زمانه نه د 10 محرم ته فضیلت حاصل ده بلکې د 10 محرم بیا علامه بدرالدین عینی فرمائی چې یعقوب علیہ السلام تکل الله د سترګو نظر را واپس کو ام 10 محرم بیا بدرالدین عینی فرمائی چې ابراهیم علیہ السلام ولادت الله پاک په 10 محرم باندې کړی دی بیا بدرالدین عینی فرمائی چې موسی علیہ السلام ته الله نجات په دغه ورځ باندې د فرعون نه ورکړیو بیا بدرالدین عینی فرمایي چې عیسی علیه السلام ولادت هم په دې ورځ شوی او بیا عیسی علیه السلام اسمان ته خیجول رب په 10 محرم باندې و بیا بدرالدین عینی فرمایي چې د حضور مبارک مخکینی رستنی ټول لغزشونه خطاګانې الله چې معاف کړي دي په 10 محرم باندې معاف کړي د دې نه پس بیا بعض علماو نور شیونه او خصوصیات د دغه ورځې بیان کړي دي نو بیا اخره کې بدرالدین عینی فرمایي چې په دغه ورځ باندې الله حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته مقام د شهادت هم ورکړی دی لیکن ته به دا نه وې چې محرم ته الله عظمت د حسین د شهادت د وجه نه ورکړی داسې به نه وې د آدم علیه السلام توبه قبوله شوې ده ولې هغه عظمت نه دی یعقوب علیه السلام ته یوسف علیه السلام ملو شو سترګو نظر را واپس شو دا عظمت نه دی یوسف علیه السلام پیغمبر دی د کوی نه راووتو دا عظمت نه دی عیسی علیه السلام په دې ورځ پیدا شوی دا عظمت نه دی په دې ورځ عیسی علیه السلام اسمان ته ختلی دا عظمت نه دی ابراهیم علیه السلام په دې ورځ پیدا شوی دا عظمت نه دی موسی علیه السلام ته الله د فرعون د قوم نه نجات ورکړو دا عظمت نه دی حضور مبارک تمام لغزشونه خطاګانې الله مخکې رستي ټول معاف کړل دا عظمت نه دی که نه دا یو دی دا یو دی که دا نورم دی دا ټول دی لیکن دې ته شهرت چا ورکو خاص فرقې ورکو چې نه عمل هم دغه یو دی په دې 10 محرم کې په یکم محرم باندې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهادت ته مسلمانانو تاسو ته پته شته هغه عمر چې د چا د رای او د چا د پسند مطابق الله په قرآن کې آیاتونه نازل کړي دي د عمر به صرف خوښه وه چې داسې د اوشي رب به آیت نازل کړو د عمر د خوښې نه به رب تر قیامته پورې قانون جوړ کړو او تر قیامته پورې الله تمام انسانیت دپاره د عمر خوښه قانون وګرځو او د عمر خوخه د الله قیامت پورې تمام مسلمانانو د پاره ذریعہ د نجات وګرځوله دا عمر شهادت د منس په حالت کې شوی دی
او په هغه محراب کې کیږي په کوم محراب کې چې حضور به جمع ورکوله او ولاړ دی په مانځه کې شهید کیږي آیا دا عظمت نه دی مسلمان ته د دې پته شته نه نشته بله خبره په دغه محرم میاشت کې وایي په 10 محرم په 9 باندې تاسو واده مه کوئ او وایي چې چا کړی دی د هغه واده د نحوست نه ډکي بلکل غلطه خبره په 9 باندې واده کولی شي په 10 باندې واده کولی شي بلکل یې کوه چې څنګه دې خوښه واده دا عبادت دی